کسان د NTS PTS ایټا دا ټیسټو د پاره یو بلندر لګیا ده پردای خلک چې نه ورته نو د دوه توانونه وسی یو خو اتوان وسی چې کوم قابل کسي او دا لکه 2 لک روپۍ نه مند یا بل کس نه لایق کس ټیسټ پاس کی او دا خپل حق نه محرومای کی عزتمندو دنیا چې بهترین یاد ده چې یو حقوق د پاره چا پاره جنگ وکي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو یو ځل بیا د مرود کمیونټي आवाज پیج له طرف نه حاضر یو. عزتمندو څور ورځې مخکې موږ یو ویډیو کړی ولا او اکاسا جنگ د پاره موږ چې پیج کولاو کړای دا یقینا خامخا بیا کوو منل سی یا نسی منله دا د هر سړي یو خپل هغه د اختیار ده خو بهرحال موږ به خپل جد جاری ساتو. عزتمندو موږ یو ویډیو کړی ولا چې دا کوم کسان د NTS PTS ایټا دا ټیسټو د پاره یو بلندر لګیا ده پردای خلک چې نه ورته نو د دوه توانونه وسی یو خو اتوان وسی چې کوم قابل کسي او دا لکه 2 لک روپۍ نه مند یا بل کس نه لایق کس ټیسټ پاس کی او دا خپل حق نه محرومای کی عزتمندو دنیا چې بهترین یاد ده چې یو حقوق د پاره چا پاره جنگ وکي. نو عزتمندو موږ یقینا دا خبره به مخته موږ چلو نو موږ نن سوچ وکړو چې بیا د ټیسټونو ځای په ځای موږ هرو چې خلک بیا لګیا ده بارګینینګ لګیا ده. نو عزتمندو که زه ګوشي ووایم زه فرد واحد یو دا چار نه چلولی دا د لکي مروت د خیبر پښتونخوا څوره پښتانه ایجوکیټډ تعلیم یافته اصل رسوخ خلک ته باندې موږ یو سوال کوو چې تاسې به هم ملاتړ کوو او دا کوم شا چې دا بله من نه باسو ځکه چې دی چې د موږ هغه بچیو مایوسي رایسي هغه کوم چې ټیلنټ موجودي پچې قابل کسانی غریبانی نو جی عزتمندو دی مطلب خدا دا چې تبا دولتمنې نو تبا بیا نوکر سبا تا سره چې دولت نه که تا سره اهلیت قابلیت نو تبا مطلب د محرومای. نو عزتمندو دی په کار چې موږ سره حصه واخلو او ورسره د لکي مروت د ایجوکیټډ طبقې ته موږ د لکي مروت چې ډېر زیات تعلیم یافته او افسران خلک موجود دي په مختلفو ادارو چې دي زمان چې په لکي مروت چې به داسې کسان چې ایټه چې به وي NTS چې به وي PTS چې به وي هر ادارې چې به موجود وي هغه ته موږ دا یو همدردانه درخواست کوو چې تاسې ټرانسپرنسي راولو شفافیت راولو په ګیټو باندې دا خلک چیک کوو او بعضې داسې موږ ته اطلاعات دي چې سرکاري ملازم دي هغه د دې لپاره ټیسټونه کوي. نو عزتمندو دې خلکو خلاف ادارو ته لاړ سو او مطلب د اواز اوچت کو دا د تا بچای د ما بچای د بل یو غریب بچای دا د خپل حق نه محرومي کوي چې څوک لاک نه څوک محرومي کوي دا د هر سړي ریسپانسیبیلیټي ده چې اواز دې اوچت کی او ورسره د لکي مروت نوجوانو ته موږ درخواست کوو موږ په د سکرین نمبر لګېدلی ده که چاته د دې ادارو هیډ آفیس داسې د وټساپ نمبر یي د دې افسرانې بالا چې موږ ته سینډ کي موږ دوته د ویډیوګانې ولږو او خفیه موږ ملاقات سره وکړو موږ انشاءالله جدوجہد جاري ده او د غریبو خلکو دپاره. نو عزتمندو دا همت وکړو او سړی چې خپل همت نه کوي څوک به دلته چېږي نو هغه سات جنګ به جاري نه انشاءالله چې موږ دې میدان تر وتلی یو نو دا د تا بچای محرومای کېږي ما بچای کېږي غریب کېږي. نو عزتمندو دا غلطه خبره لګیا ده او ډیپټي کمشنر صاحب ته موږ هم دردانه درخواست کوو چې د موږ په خبرې غور وکړه او چې چیرته دا ولې ټیسټ موږ به انشاءالله درومو او هلته به موږ باقاعده ریټنلی موږ ورکوو چې باید دا کسان 2 نمبر دي دا 2 نمبر چینېږي. نو عزتمندو که چا سره د دې افسرانې بالا د PTS NTS ایټه وغیره دې نمبر یې موږ ته سینډ کو او دې کار خیر چې سر واخلو او چې د کوم کسان دا کار کوي دې ته درخواست کوم دردانه چې دا کار پرېږدو. عزتمندو دې چې تقریبا 80% تعلیم یافته خلک او نوکران دي ازر سرویس دي آپ دې چې ملوث دي موږ انشاءالله هغه ادارو ته لیټر کوو داسې نه ده او که موږ ته پته ولګېدله چې څوک دي پچې. نو عزتمندو موږ سره همت وکړو. مرود کمیونټي आवाज د پیج اصل مقصد دا ده چې چاته څه خبره یي مخته پیش کو نو د نوجوان لکي مروت ته خیبر پښتونخوا ته درخواست ده چې مخته شیر کو کېدای شي دو د تاسې په دا یو شیر باندې افسرانو ته ورسېږي نو دې په هغه چې تاسې هم پوره ثواب وي او دا غریب خلک والا خپل حق نه محروم پاته نه سي. ډېره مننه.